چغزه دا زما عوام دي دا زما زندگی دا او دا زما د ژبې د سره دا خبرې زما د خدای پاک دې دا بار ته ونواسي دا زما د زړه کومې دا خبرې واورئ نن زما دا هله نن دا زما واده ده تاسو را سره یو واده وکړئ چې زما سیټ دا به الله زما سره د عمران خان د خپل عوامو د ملک امانت دا زما ستاسو سره د الله په مخ کې واده ده تاسو سره واده وایي چې کوم لاسو چت کړي اکبر لاسو چې تاسو به عمران خان له اوپر وای نه ټول کوي د دې سره چوزي یو کس پاس 20 پیدا کوي يا مبارك شاه يا مبارك شاه الله دې عزت وکړه ډیر الله چې څومره طاقت کیږي ابي خدا کم از کم یو وکړه دا هو شو ان شاء الله لکه چې بازارګاو خلک ته چې 30 پیدا کیږي نو ما په کال 30,000 ان شاء الله 30,000 شو ان شاء الله بلا بله یو خبره کوم کله چې موږ فرمایي کې موږ روانو هیڅ کار نه کوو زما په خیال زه چې پیدا شوم په دومره تکلیف نه رسېدلی لکه ما چې 6 مهینه بعد دې پی ډي ایم ظالمانانو موږ راکړی خو دا ورته ویل زما به یو پروژې لذت کې اخیستو ځکه چې ما یا الله زما رڼا خدای پاکه زما ضمیر تا ته پاتې دی که زه څومره سختې تېروم خدای زما اجر به مال په دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راکړي ان شاء الله ان شاء الله شپږ ورځې شاهد را سره وو په څلور بجې شاهد ما په کار مینټلي غیر ډسټرب شو په ما پسې د شپې راپاسې نو ډېرې ګډې وړې خبرې وکړې ما ورته په کناره کښېنه یوسف علیه السلام څه چل کړی پیغمبرو په شعر کې ویلي وو څه چل کړی وو تاسې چل کړی ما څه چل کړی په سواد کې تاسو ته وایئ زه خپل څوک نه ګواه کوم سوادیان ګواه کوم چې موږ یو ګام نه ماته کړې زه ولې دهشتګرد ډیکلیئر شویم زما یعنې ولې دهشتګرد ډیکلیئر شوی زما سیټین میر چې 37,000 روپۍ اخیستی عوامي نماینده دی دی ولې دهشتګرد ډیکلیئر شوی دی دی ولې وایي چې دی دهشتګرد د خپل عوامو ته نه پرېږدي دا ظلم چا کړی دا چا کړی دا قارون کړی دا فرعون کړی دا شداد کړی دا تاریخ وګورئ هغه اوس انجامو الله دې نه کړي الله دې نه کړي په موږ ظلم وکړي پی ډي ایمو څومره ظلم کوئ وکړئ خو تاسې نه چې دنیا تباه کېږي ټول پکې تباه نه شو ستاسو د برکته ځکه چې تاسو ډېر برکتي خلک یې دا ستاسو حکم دی دا ستاسو څومره ظلم دی چې تاسو زموږ نشان واخیستو موږ وایو دا الله پاک ته لاک لاک شکر دی بل نشان یې ور الله کو کوکر موږ د شپې زموږ نوجوانانو د پی ټي آی ټیګرانو وایرل کو چې سهار راپاڅېدم وایي هغې ته نه مارستی دی نو ما ورته په جواب کې څه ما یې مرستل نه کا د الله مدد اخیستی شئ د عوامو مینه اخیستی شي د الله مدد اخیستی شي نو موږ به نه خبر کوو که زموږ عزت او زینت د الله سره دی عزت خزانې خو د الله سره دي تو په دې دومره نه پوهېږي نو انشاءالله دا زموږ ایمان دی زموږ په خپل رب دومره یقین دی څنګه چې نن تاسو راغونډ شوئ او آغاز موږ کوو د کمپین د نن نه د ډیزل موضوع او خپل رشته دارانو ته خپل کوڅو ته خپل خویندو ته خپل میندو ته به دا ټوله وښایو چې یو چمته ده ایم ایل اے دا یو چې دی ما په دومره عمر کې دومره نه راتلو خبرې اوس پرې عزت کوم دې له به الله پاک دې له به الله عزت ورکوي دې ته څه نوم وایي بس بیلم دې د یې نوم دی او دا زما د خویندو باندې به انشاءالله راځي او دا د بیټ نشان دی خولې به یې ټولې موږ غټې غټې خبرې نه کوو ځکه چې رب ته یې پرېږدي چې د رب وال چې دا ډېر خطرناک دي هغه چې وي که نه بیا راوچتېدلی موږ انسانان یو موږ کمزور یو موږ به څوک موږ به څوک موږ خو څه نه شو کولی د الله مدد خو راسره شته که نه نن ستاسو د جنون د زه ګورم په خدای ډول وکړه نه چا لګاړی ورکړه نه چا پسې کور ته ځه اوس صرف ما یو پوسټ ورکړو چېرې د پي ټي آی پروګرام دی زه تاسو جنون ته ستاسو جذبات ته زه په دواړو لاسو سلام ټیک دی په دواړو لاسو سلام
بدوانو لاسو او د زړه د دې زړه دومره د سلام پېښ کوم او زما د خپل رب د دومره امید دی او خدای مې قسمي په خپل رب مې دومره امید دی چې په هر ورورۍ به تاسو مبارک یعنې تاسو به دا غریب خلک دا نوجوانان دا مشران زما خویان دي زما میان دي دا به زه لکه تاسو څومره ظلم کوئ تاسو به من په احساساتو باندې حمله کوئ تاسو زموږ په خواهشاتو باندې حمله کوئ دا کوم ظلم دی دا ظلم خو چې پیدا شوی باندې دی زموږ په دې ملک کې دلته اوچره ده دلته جومات دی دلته زموږ روزګار دی موږ چېرته لاړ شو زموږ په دې ملک باندې څوک داسې شته دنیا پرې خبر کېږي موږ خو چې نس ورځې بهر ته لاړ شو لکه چا چې د مړۍ نه نیولو لکه مې چې وواسې او چې یې پرېږدي موږ دومره باندې سړي به کېږو نو موږ د خپل ملک په احسانه نه پرېږدو که دومره ظلم زموږ سره وکړئ که تاسو خو موږ شپږ ورځې اته ورځې په ریمانډ کې بند کړي وو که په سیخلو کې لوبې په سیخلو کې موږ به پرې خپل بریا ووایو د خپل عوامو سره د خپل وطن سره د دې سره به انشاءالله تعالی په ایماندارۍ په دیانتدارۍ په عزت په احترام د خپل وطن د دې سره وکړو عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد حضرت خان زنده‌باد زه خپل ملګرو ته هغه ملګرو ته یم چې په دې کې زمانہ خپدي دغه خپدي د بل خپدي زه تاسو ته ریکوست کوم سوال درته مینر درته کوم تاسو زمونږ یو خلک یې زمونږ ورونه یې دا جنګ موږ د نظریاتو جنګ دی د دې ملک د عوامو جنګ دی د وطن جنګ دی زمونږ دې ټولګي نه مه ځئ ځکه چې موږ به یو بل ډېر وخت لرو او انشاءالله زما څومره ملګري چې زه په ټول به یې صبر ځان کوم زما لپاره قابل قدر دي زما لپاره عزتناک دي ځکه چې زه به خپل عزت ساتم زه به د هغوی عزت ساتم زي بنو غريبي لك سغا چه د ډوړې پروګرام کړی چې د ډوړې هغه ګورځي زي به مرغه ها دغه باندې کوم زي بل زبان امیر سیوی چې عمران خان 804 ریډي جیل کې پروت دی د دسه ګناه زه ته ګناه خم چې دسه ګناه دی دا ګناه دی چې دی وای امیش لپاره باندې په میټینګ دی ویلي دي موږ سره چې ناس ته موږ دا درس راکړی چې د طاقتور لپاره د کمزور لپاره یو خبرې پکار دا ګناه دا ګناه چې په ډول کې کیسه هسپتال جوړ کړي په پیښور کې کیسه هسپتال جوړ کړي دا ګناه چې په کراچي کې شروع کړل کیسه هسپتال دا ګناه چې قوم له سیاست کار ورکړو دا ګناه چې جوړیاري د خیبر په خوا ټول پکړې د غریبانو لپاره دا ګناه چې او کومې کړو په اخر کې کم غریب خلک تاسو هغه راشن کار ورکړي د یوې میاشتې راشن هغه زی غریب سره هغه د میاشتې لپاره پرې دا ګناه دا څومره ډیولپمنټ ځکه دی ما هسپتال ته لاړ شئ ایجوکیشن ته لاړ شئ خو نن دا میټینګ زموږ په هغه ایجنډا نه دی ځکه پکې راغلی یم دا د کمپین میټینګ دی او دعا به کوو او انشاءالله د دې ځای نه وځو او سبا نه چې څنګه کټ نه راپاڅو او دا به زما سره بیا خیال لوز کوئ چې خپل کارونو سره دا کمپین به کوئ چې په هر تاریخ به زما خویان دي زما میان دي مشران کشران ټول چې څومره زما عهدهداران دي کارکونان دي زما میډیاونه دي زما وکیلان صاحبان دي زما ډاکټران صاحبان دي زه د ریکوست سوال مینه ته کوم چې دا د دې ملک او نظریاتو د ظلم خلاف چل دی تاسو زما سره په دې کې ولاړ وئ انشاءالله زمون دا کوم ظلم چې موږ سره شوی دا بدل به کې خدای پاک موږ نه یو